نن په جمرود کې د قبایلي سیمې مشرانو ځینې حکومتي استازو او پارلماني غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره د جرګې وروسته ویلي د تحریک غوښتنې قانوني دي. د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو ویلي د خبرو لپاره وضع برابره نه ده. دا غونډه د خیبر قبایلي سیمې نه د قامي اسمبلۍ غړي شاجي ګل په مشرۍ کې د جمرود په شاکس سیمه کې شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت په استازیتوب شاه فرمان او د مرکزی حکومت استازي هم ناست وو. د جرګې وروسته شاجي ګل ویلي د دوی د پی ټی ایم د مشرانو سره په ښه ماحول کې خبرې وشوې او زیاته کړې ده چې د پی ټی ایم ټولې غوښتنې جایز دي. ګرانو اوریدونکو، دا وخت موږ سره په پروګرام کې میلمه کېږي شاجي ګل افریدي صاحب د خیبر ایجنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړی دی. زه ورته ډېر په درناوي په پروګرام کې هرکلی وایم. افریدي صاحب، شاجي ګل صاحب په خیر راغلی. صادق جان صاحب تا پروګرام کې اغوستونکو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام، ډېره مهرباني. شاجي ګل صاحب، خبرې اترې مې د منظور پښتون سره وکړې. په کومو موضوعاتو په کومو ټکو مو سره خبرې وکړې؟ صداقت جان، نن الحمدلله د ټولو پښتنو جرګه زموږ چې د وخت پس زما په یادښت کې نه راځي چې د پښتنو داسې یو د والی جرګه شي چې په هغه کې قبایل او د خیبر پښتونخوا پښتانه او د جنوبي پښتونخوا پښتانه هم شامل وي. په دې حواله باندې چې نن د پښتنو او تکمه مسلې راپیخي نو بیا خاص کر د پښتون تحفظ مومنټ په حواله باندې او د غوسره د جرګه وا زموږ د پښتنو مشرانه په دې کې یو خپل ذمہواری پوره کړي. زموږ د پښتنو د جرګو روایت ته هر مسله موږ د جرګو په ذریعہ باندې حل کړی دا. په تاریخ کې چې کوم قوم دی چې اسلام په جرګه باندې منلې وي نو موږ دا غواړو چې ټیکټا ماضي زموږ ډیره تلخته او ظاهره خبره ده چې په ماضي کې زموږ قومي مشران او ملکی مشران ملوث پاتې شوي چې کوم د وجه نه موږ پښتنو ته ډېر تکلیف او ضرر راپېښ شو. نو موږ دا کوشش وکړو چې داسې څه مسله جوړه نشي چې د کوم د وجه نه موږ ته د پلار او د نیکه نه یو تاریخ پاتې دی په د ملک پاکستان کې چې موږ ته د ټولو نه غټ شي اعتبار جوړ کړی دی. وګورئ د پښتون سړی په هر ځای کې چې خلک ورسره په اعتبار باندې روزګار کوي. پښتون سړی په پاکستان کې په هر ځای کې په نوکری باندې په خاطر دو باندې په خاطر د ذمہواری ورکړې شوې دي. الحمدلله د ملک او د قوم مفاد په کې ساتلي ذمہواریاں پوره کړې دي. بیا په غریبو خلکو کې وګورئ نو پښتنو د چا سره چوکیدار پاتې شوی نو د کور محفوظ ګڼلی په دې وجه باندې پښتون له چوکیداری ورکړې ده. او کوم پښتون د سره ډرایور دی نو غټ اعتبار دی چې هغه د خپل کور او د خپل حیا اعتبار پښتون کړی دی. نو موږ دا کوشش کوو چې د پښتنو کم اعتماد به حل شوی او کم اعتماد جوړ شوی چې دغه نقصان ونه رسیږي او داسې قوتونه په دغه شي کې رانه نه وځي چې کوم زموږ د پلارونو او نیکونو نوم بدنام شي. نو نن جرګه الحمدلله موږ د منظور پښتون د پښتون تحفظ مومنټ ټول عہدیدارانو شکریا ادا کوو چې هغه مذاکراتو نه انکار ونه کړو. هغه وویل بالکل مذاکرات موږ کوو او جرګې ته هر خبره تناسب چې جرګه کومه خبره زموږ د عین او د قانون نه بهر وګڼي موږ ته ویلای شي او همدغه شان د حکومت وګدارانو سم زما خبرې شوې دي. هغه ویلي دي چې کومه یو مسله د پښتون تحفظ مومنټ د عین او قانون په دایره کې وي نو هغه به موږ منو. نو د قبایلو نه او اتو جنسونو ممبران وخیل شول د جرګې لپاره د ټول د قومي او د صوبایي اسمبلو چې کوم ممبران دي هغه هم د جرګې د ممبرتوب حصہ ورکړی شو. هغه هم د جرګې ممبران وي او پښتون تحفظ مومنټ ټول چې موږ ته به 2 ورځې ټیم راکوي چې موږ د خپل مرګرو سره د دې خانه تدبیر او سواته پورې مشوره وکړو او موږ کومه کمیټي جوړه کړو. نو 2 ورځې کې به موږ
به جواب درکو چې په دې ځای کې کینو او دا زموږ کمیټي شو او په دې ورځ باندې کینو نو بیا به دا غنه بعد موږ د جرګه او د پښتون تحفظ مومنت کمیټي خپل ایجنډا ولا عمل جوړو او پښتون تحفظ مومنت تمدام هم ویل شاجي ګل صاحب حکومتي ادارو چې د چا سره خبرې کول غواړي نو هغه به ان شاء الله تعالی چې خپل راځي یا به هغه په بهاف باندې هغه نمائنده راځي نو شاجي ګل صاحب دا کوششونه تاسو په خپل سر کوي او که د حکومت په وینا یا د حکومت په مرسته کوي؟ صداقت جان تر څلورو کلونو ما خپل ذمہواری ډیر زوایم چې زما سر او د مال تر شویم د پښتنو قبایلو لپاره ما ډیر جدوجہد وکړو اول ځل پښتانه په هیستوري کې اسلام آباد کې چوک ته راغلل اول ځل پښتنو په کنونشن سنټر کې احتجاج وکړو او ډیر په پریس کلبونو کې احتجاجونه وشول چې د بنیادی ذمہواری زوایم چې ما خپل ذمہواری پوره کړې ده خو ظاهره خبره ده چې ما د خپل تحریک دا نقصان نه رسولو لپاره او چې دا کم ما کم د فائدہ پښتنو بچو پښتنو نسلونو ته رسیدو لپاره ما ویل چې داسې مسله جوړه نشي چې په دې کې څه رکاوټ پیدا وشي او زما دا کم بخاري چې دا چرته بېځه نشي. تاسو وړاندې دین ورستنه ګام به سوي د لکه مخکې به څنګه تک کوي د دې جرګې نه ورستو؟ صداقت جان زما د حکومتي چارواکو سره ټول سره کاغذ سیویلین دي کاغذ انټيليجنس ادارې دي کاغذ زموږ فورسز دي او سره خبرې شوي دي ان شاء الله تعالی چې منظور پښتون په نگرانی کې پی ټی ایم کما کمیټي راکړي او هغه کوم قسم ډیماند کوي د تاسو د ادارې په تر باندې د یقیندهاني ټول پښتنو ته ورقوم چې ان شاء الله هغه به ورته خبرو ته راځي او د خبرو په ذریعہ باندې به خپل پښتونولي په طاقت باندې خپل اتفاق په طاقت باندې ان شاء الله تعالی صادق جان هغه ټول چې کوم ډیماندونه وي چې د قانون لاندې وي ان شاء الله تعالی حکومت باندې به یې منو. ډیره مهرباني شاجي ګل افریدي صاحب.